السلام علیکم قدرمنو. دا وینئ دا جهانګیر خان دی، د فلمانو د پښتو ژبې د فلمانو او د ډرامو اکټر دی. دا وخت دی سخت ناروغه دی. ته در معلومه دی دی صحتمند هم و، ښایسته هم ولو، غټ هم ولو، سور سپین هم ولو، ځوان هم ولو، طاقتور هم ولو. هر څوک دی په نامه باندې پیژندی، د ډېر ښایستوالي په وجه باندې، د سوروالي په وجه باندې چې الله دومره غټ هم جوړ کړی ولو، ښایسته ځواني هم ورکړې ولم. لیکن افسوس دنیا چې ده هغه فاني ده، وفا نه لري. هر څه د انسان ده په دنیا کې، که ځواني یې، که ښایستوالی، که غرور یې، که تکبر یې، که لویوالی، که غټوالی، که ښایستوالی یې، دا ټوله په دنیا کې چې دي هغه ختم کیږي، پاتیږي په دنیا کې. لیکن په دنیا کې د انسان دا ښه کردار، ښه اخلاق، مینه، نیکي او ښه اخلاق چې دی هغه پاتیږي. انسان په هغه باندې یادیږي، لیکن په ښایست باندې، په غرور باندې، په غټوالي باندې نه یادیږي. جهانګیر خان خپل خاندان لري، کور لري، بچیان لري. دا وخت سخت ناروغه دی. دغه ته یې کتلی سي دی د اوس تازه صورتحال دی. دی په شپو کې په خپل وخت کې خدای پاک ورته ډېر نوم ورکړی ولو، ښایستوالی ورکړی ولو، کردار یې ادا کړی ولو. لیکن دنیا چې د وفا نه لري. په دنیا کې د دنیا په ژوند کې انسان چې هر څومره کردار ادا کړي یو شی نه پاتیږي، صرف د دو ښه اخلاق، د دو ښه کردار، د دو ښه نوم چې د دنیا دپاره، د ولس دپاره دو خدمت کړي، د کردار په صورت کې، د اخلاق په صورت کې پاتیږي. خدای پاک دې دو ته روغ صحت ورکړي. دغه دی کتلی سي دا د دو د اوس تازه صورتحال دی. پر بستر باندې ناجوړه ناروغه دی. زما او ستا د دعا محتاجه دی. په کار دی چې یوه دعا ورته وکړو. الله رب العالمین دې دو ته روغ عافیت و صحت ورکړي چې زموږ د دعا محتاج یې دا وخت.